په سټیج باندې څومره راغلو لاړو د ټولو زړه شکریا ادا کوم او دې سره به یو دوه مختصر خبرې وکړم هغه دا چې زمونږ مشر حضرت مولانا امانت شاه صاحب هغې یو په خپل ښایسته او جامع بیان کې یو خبره وکړه چې تاسو د دې خلکو شکریا ادا کړئ او زه دا خبره تاسو ته کوم د خپل طرف چې ما ته خپل بچی چا رالګلي د هغه د ما شکریا نه ادا کړي زه د تاسو ټولو شکریا ادا کړم د هغې وجه دا ده چې تاسو خپل بچی ما ته راولګلو د تاسو په بچي په حفظ کې او په ناظرې کې د هغه په مونځ کې د هغه په جنازه کې هغه چې څومره اعمال دي په هغې کې د ما پوره حصه وشوه نو ما ته پکار دي چې زه د تاسو شکریا ادا کړم او د ټول پینډال ته هارونه واچم کوم چې د تاسو دې بچو ته اچولی شم بل زما عزتمندو یو خبره به د څومره کالونه کېږي خو هغه خلکو ته مونږ د زړه نه خصوصا د خپل ځان خبره کم او خپل ما سره چې مدرسین دي یا طلبه هغې ته هم وایم چې دعاګانې ورته کوي او د زړه نه دعاګانې وکړو چې الله د هغو مشکلات حل کړي او الله پاک د حقیقت هغو ته وښیي نو د کلونه دا یو پروپیګنډه کېږي خو دې پرې ډېرو ملګرو راته ووي چې خیر دی یو دوو خبرو سره دا خبره ته پخپله وکړه کنیما دا پروګرام به تاسو په بچو باندې کېدو نظم نعت تقریر وغیره دا هر څه چې دا خلک وویني چې واقعي زموږ دا مدرسه ده او دې ته زموږ دا بچي ځي راځي نو په دې کې دوس زده کوي څه پکې زده کړو دا هغه ټول پروګرام به چې کوم دا د تاسو په بچو ما تاسو ته ښه او کولو او په اخري کې هغه شکریه به ما د خپل بچي په ذریعه باندې چې یاره دوی ته اندازه ولګي چې دا یو ماشوم ده په هغه باندې ما دا کول خو د مشرانو د بعض یو ملګرو سره په درخواست سره چې ته په خپله دا خبره واضحه کړه چې د څو کالونو دا پروپیګنډه کېږي واقعي اگر چا کسان ټول ما ته په سکرین باندې ټول قسم درته خوم چې زه ورته دعا کړم د الله په ذات مې قسم دې نه غټه خبره نشته لکه بعضې کسان دا خبره هم کوي چې دومره پیسې راټولي دا د عجب ته چې ما سره دې راشي حساب کتاب دی پروګرام چې ختم شي دې پیرم چې موږ څومره پیسې راجمع کړي د تاسو د بچو پروګرام ده د تاسو په بچو باندې لګېدلي دا څومره چې راجمع شوي د علما کرام دي موږ غټ غټ علما کرام راغلي د تاسو بچو ته راغلي د ما پروګرام خو نه ده نو چې څومره راځي هغه تاسو په بچو باندې لګېدلي او لګي د دې سره دې پیر چې موږ څومره پیسې مقرر کړي چې تاسو څوک په خپله خوښۍ باندې دستربندي کول غواړي دومره جمع کړو په هغې کې هم کم از کم موږ سره 20,000 21,000 روپۍ کمې ما وې دا به انشاءالله زه په قرض باندې راخلم خو دا پروګرام به کېږي دا صرف تاسو بچي نه دي بیا د ما بچي دي دومره ما ته به څوک له 100 روپۍ قرض راکوي خو الحمدلله هغه پروګرام پاتې نه شو روان دی دا او سر ته رسي دې سره بعضې کسان دی قاري صاحب دومره پیسې واخلي او بس یو پټکی ورته تاو کړي نو زه خو یم دا یو پټکی په کروڑونو روپو ده خو داسې خو نشو کوی چې په 6,000 5,000 8,000 دا ورته د سرو زرو چې تاجرولو په سر چې دا اوس کېدی نو د دې ماشومانو نه یقین وکړه چې ملغرور تاجونه په سر کړی وی نو کوم نو دغه یو سپین پټکی او دا تاسو چې څنګه دا ګلونه وینو مخې ته درته ناست دي دا څومره چې خرچه شوې دا هم په دو باندې شوې بعضې کسان دا وي چې څوک پیسې جمع کوي هغه ختم کې شامل وي چې څوک پیسې نه جمع کوي هغه ختم کې نه شامل نو که زه پکې د ځان نه یو کس را شامل کړم دا خو د دې بچو حق دوم د دو په پیسو باندې بل کس د هغه مېلمانه راواړم هغه چې کوم دلته ستار کړم دا خو ما د یو د ټولو حق چې کوم دی نو هغه ته نو داسې کېدی خو نشي کنه چې هغه خپل څه جمع کړي چې څومره مقرر شوي د مدرسې طرفه د هغه حق به هم په هغه باندې انشاءالله لري بعضې کسان دا خبره هم کوي لکه قاري صاحب اجتماع ته ولاړ شو ما وې په سر سترګو باندې نو ګپ پکې لګېدو نو وی خیر ده مې لکه موږ سره لږ کمې ده نو وی خیر ده چې تا سره په دې پروګرام کې کمې پاتې شي هغې باندې راشي مطلب دا دی چې داسې عجیب ذهنونه دي خلکو چې لکه دې کې به ما سره دا پیسې بنډل پاتې کېږي باید به زه جب کې اچم
او زه بیا په دې پیسو اجتماعاتو ته ځم تبلیغي اجتماع ته ورځم څومره پاک ځای دی په دې ماشومانو په پیسو به زه اجتماع ته ځم بعضې ځان ته پکې کپړې واخلي کوټونه واخلي دا واخلي نو که په دې درته قسم وخورم دا زه په خپلو باندې اخلم هر یو څیز که زه ځان ته اخلم یا بچو ته اخلم په خپلو باندې قرض راخلم خو لکه دې ماشومانو پیسې ما نه دي لګولي او نه یې لګوم او د وخت سره اضافه کېږي که نه لکه په لومبي پیره چې مونږ دا دستار کولو ما پسې یو مشر بار بار به راتلو چې ته یو ګروپ جوړ کړه ما لکه دومره د ما زړه زور نشته بهرحال د هغه په محنت سره یو ګروپ جوړ شو د شپږو کسانو مونږ زر روپۍ راجمع کولې په هغې کې هم پروپیګنډه وه ورپسې کال باندې 1200 په هغې کې هم پروپیګنډه وه ورپسې کال باندې 2000 په هغې هم پروپیګنډه وه بیا 2500 بیا 3000 بیا 3500 بیا 15000 تر دې وخته پورې هغه پروپیګنډه چلیږي خو ما داسې دا جاجمنټ اخیستی چې دا پروپیګنډه اکثریت هغه کسان کوي چې په دې کې ماشومان شامل نه دي چې چا بچي پکې نه هغه کسان اکثریت کې او چې څومره دا بچي دا د ما داسې بچي دي لکه خپل په دې ټول اجتماع کې او په دې ټول انسانیت کې د ما چا سره دښمني نشته خفګان به خپل دې پر چا سره راشي وقتي طور خو دښمني چا سره نشته او قسم درته خورم که د ما د دښمن بچی ما ته راشي هغه ته به زه داسې سبق ښیم لکه خپل بچي ته چې ښیم دا خو د الله کلام دی د الله د رضا دپاره به خالي شي نو زه درخواست دا کوم چې کوم کسان غلط فهمۍ کې پراته دي هغه د هسې فضول پروپیګنډې نه کوي را دې شي باندې د ګریوان نه ونیسي چې تا دا 1 روپۍ خوړلې ده دا دې کړي دا دې کړي او زه به د ټول کلي نه معافي وغواړم او هغه ته وایم چې بلکل ما غلطي کړې اوس انشاءالله زموږ پروګرام راغونډېږي زه خپل استاد محترم چې د ډېرو عالمانو حافظانو قاریانو استاد د محتمین